او بل وظیفه دل درکوم هغه تاسو به دا وایئ چې دا د وظیفو مولا راغلی بیانونه هم ډېر اورېدلي د الله بندګانو دا واخلې ځان سره خبره باندې پوهېږې بله وظیفه ځان سره دا نوټ کړئ استغفار به کثرت سره وایئ څه شی استغفار باره کې راځي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په امامانو کې امام دی دی فرمای و یو ځل زه چې کوم دی په سفر باندې یو علاقې ته لاړم د ماسخوتن مونځ ټیم و ما د ماسخوتن مونځ وکړ مسجد کې با جماعت زه د مسجد کې دننه یعنی آرام مې کولو دی کې خادم راغی ما ته وایي چې یاره ور بندو مسجد نه بهر شه ما ورته وایي چې چېرته لاړ شم چې زه جومات تاسو بندوئ زه خو مسافر یم او دا خو یخني ده چېرته به شپه کوم خو بهر کیف د سره په جنګ و جدال باندې په دې کې مخامخ یو دکاندار و نانبایي دا روټۍ چې پخوي دغې نانبایي ور باندې خیال شو هغه اوړه هغه ګل په خپل ځای پرېښودل ده پسې راغی چې دا خو سپین ګیرې دی او ډېر یو نوراني چهره ده کله دې چې راغی د مټ نه ونیولو چې حضرت راځئ ستاسو دلته کې ځای نشته ما سره به دننه په دوکان کې آرام وکړي دغه صاحب دغه دکاندار دغه نانبایي دته بستره بچو کړله ښه مزېداره چای او ښه بس ګرمې وساتله اوس دې لګیا د خپل کار کوي او د ده کار څه دی اوړه چې کله هغه کې نو څه وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله په دې دا کلمات وایي او په دې کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې صاحبه دا ته چې کوم کلمات وې دې کلماتو ته د څه فایده درکړې ده هغه ورته حضرت زه پردې مزدور ما صرف د قرآن د آیات اورېدلی و د سورة نوح فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا ويرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما دا آیات چې کله وورید د دې فضایل مې وورید د آخر ورځې نه ما استغفار شروع کړلو الله جل جلاله ما له خپل دکان راکړ د نوکرۍ نه خلاص شو ما سره به نوکرانو ما ته دا فایده راغله واده مې نه وکړی چا ښځه نه راکول وایي دا غریب دی خدای پاک چې کوم راله واده راکړ د واده نه بعد اولاد مې نو الله راله اولاد راکړ چې کله دا ټولې مسلې ځمکه نه وه جیداد نه و هېڅ هم را سره نه و کور مې خپل نه الله راله کور راکړه زما قدر نه و زما عزت نه و الله د دې استغفار ویلو سره راته الله سره راکړل کورونه هم راته خدای راکړل ډېر هر څه راته خدای راکړل خو دا یوه دعا مې الله نه ده قبوله کړې ټولې دعاګانې مې قبول دي یوه دعا مې الله نه ده قبوله کړې زما خبرې ته م خیال دی وایي کومه دعا ده وایي ما داسې اورېدلې دي چې یو ډېر د الله ولی دی مستجاب الدعوات دی چې هغه امام احمد بن حنبل دی نوم دی او چې ډېر زیات صفت او اوصاف کړي خو زړه مې دا غواړي چې زه لاړ شم د ده سره ملاقات وکړم د ده نه دعا واخلم به دقه ارمان مې دی ښه ستا دا ارمان دی وایي او جې زما دا ارمان دی وایي ښه زه احمد بن حنبل یم زه احمد یم زه چې راغلم الله چې کوم دی زه د استغفار د وجې تا ته دلته راوستم چې تا د استغفار دومره کثرت سره ویلو چې دا دعا دې الله قبوله کړه دا دعا دې هم پاتې نه شو نو استغفار به څه سره وایو کثرت سره به وایي څومره به وایې 313 پیرې روزانه چې د دې نه څومره زیات ویلی شي فایده ډېره زیاته ده او چې څوک دا دعا وایي اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات چې د ځمکې په سر باندې څومره انسانان دي الله د هر انسان مسلمان چې الله بخلی وي د هغه چې څومره نیک اعمال دي په هغې کې به ستا بھرپور حصه وي چې څوک استغفار کثرت سره وایي نو استغفار به وایو که نه به وایو عزتمنده یاد ساتئ استغفار کې ډېرې زیاتې فایدې دي که زه ورته نور ویمه کېدای شي د ملک صاحب دا روټۍ هم یخه شي